बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। नन ज़मून कम टॉपिक ची दे अगा कारा दे द एल जी कारा दव इंशाल्लाह डिटेल्स रोस वायु नो वसबा टून ला अवल मुंग द अक्रेंस खबरों को द कारा चिदापा कम इन्वायरमेंट की इन विच दे इन्वायरमेंट दे आर प्रेजेंट इन कारा मुंग खबरों को द फ्रेश वाटर की सही शो चिकुम जसून फ्रेश वाटर्स दी नु दा अलता चिकम दे सही दा कारा موجودي دغه شانتي وکتاسو مختلف قسم کې باټم تلاړ شي لکه فول شو یا باټم شو تالابونه شو یا کمزه چې د لیمسټون کم واټر چې کوم دی کم سټریم چې کوم دی نو دا الته چې کوم دی دا کار چې کوم دی هغه موجودي. وس بل خبره ده کې مین پوینټ چې دی تا سټون او ورډز ولی ویلې شي زکه چې د دې باړې چې کوم دی هغه د کیلشیم کاربونیټ نه چې کوم دی هغه جوړ شوي مطلب کیلشیم کاربونیټ د دې په باډۍ کې نو ځکه دې ته سټون ورډز وایي. دا یو مین کوېسچنز هم دی او ستاسو په مایند کې به دا لازمي موجود هم وي چې دې ته سټون ورډز ولې ویلی شي ځکه چې د دې باډۍ کې چې کوم دی موږ ووایو د کیلشیم کاربونیټس د دې سوي دا څونه باډي چې کوم دا نو په دې کې څه کیلشیم کاربونیټ سي دې ته ځکه سټون ورډز ویلی شي. اوس د دې دا باډي خبره وکړو د پلانټ باډي یا د تیلس خبره وکړو نو د دې هایټ چې کوم دی د 20 نواله 30 سنټي میټر پورې چې کوم دی د دې هایټ د دې د تیلس. وس مونږ د دې د رایزایډ خبره وکړو نو د دې رایزایډ چې کوم دی هغه اټیچ دی د سبسټریټم بای مین رایزایډ شیپ اختیار کړل چې دا یو شی ته چې کوم دی اټیچ کیږي صحیح شو دا کارا ځکه د دې سره د کی رایزایډ هم شتي صحیح شو سبسټریټم ته دا اټیجي لکه تاسو دا وګورئ دا په کې دی په دې کې رایزایډ دی. اوس موږ د دې بل خبرو کو د برانچ نو په دې کې برانچ کې چې کوم دی هم نوډز دی او بل چې کوم دی انټر نوډز دی صحیح ده دغه شانتي د دې 4 اپینډیج دی یا 3 دغه شان دا اوس په ډیټیل سره وایي دا پکې نوډز دی د کوم ځای چې برانچ چې کوم دی راشي دی ته سوی دی ته نوډ ویلی شي دا پکې رایزایډ دی چې کله سبسټریټم ته یا یو شي ته چې کوم دی اټیچ کیږي او انټر نوډ څه ته ویلی شي د ډسټینس بټوین د ټو نوډ یو نوډ دا دی او بل نوډ دا دی دې په منځ کې چې کوم د تاسو ته په نظر راځي نو دا څه دی دا انټر نوډ دی یا د دې نوډ او د دې نوډ په منځ کې چې کوم دا دی نو دې ته څه دې ته ویلی شي انټر نوډ. دا د دې د اکرنس مون خبره اوس د دې د برانچ خبره وکړو په دې کې څه داسې برانچ چې د نوډ نه راشي دي چې هغه لیمیټډ ګروت کې دي چې د هغې ګروت چې کوم دی هغه سټاپ کیندي ته څه ویلی شي دې ته ویلی شي لیمیټډ ګروت او څه داسې برانچ دي چې هغه څه دي انلیمیټډ مطلب د هغې ګروت چې کوم دی سټاپ نه دی افدر چې کوم دی برانچز جوړوي دې ته څه ویلی شي د لانګ برانچ او بل چې کوم دی شارټ برانچ و د دې لیمیټډ ګروت و. اوس د دې کارټکس خبره وکړو نو تاسو ته پته دا مونږ وایو چې د نوډ او انټر نوډ نو اوس مونږ انټر نوډ هغه چې د ډسټینس بټوین د 2 پوینټ د دې څه نه والا د دې پورې داسې د انټر نوډ دی او دغه انټر نوډ نه یو شیټ چې کوم دی هغه چاپېره شوی دی هغه ته څه ویلی شي هغې ته ویلی شي کارټکس. لکه اګزامپل دا واخلو دا زموږ سره نوټ شو د نه یو شیټ چې کوم دی چاپېره شوی دی او دغه شیټ ته چې کوم دی څه ویلی شي ته ویلی شي کارټکس سو ته ویلی شي کارټکس. اوس موږ د دې د سیل د سټرکچر خبره وکړو نو که ینګ سیل تاسو وګورئ هغه یوني نیوکلیټډ دی په دې کې چې کوم دی ویکیول نشته ځکه دا ینګ سیل او چې کله میچیور سیل چې کوم دی په هغې کې چې کوم دی ملټي نیوکلیټډ دی او په دې کې ویکیول چې کوم دی هغه موجود دی صحیح ده. اوس وایي due to amitosis څه ته ویلی شي the mature cell چې کوم دی د vacuole develop and may become multinucleate due to amitosis دې ته ویلی شي چې دا یو سمپل څه دی سمپل ډیویژنز دی دا څه دی یو سمپل ډیویژن اف د نیوکلیس دی یا سایټوپلازم چې په هغې کې وداؤټ سپاینډل فارمیشن کېږي نو دې ته څه ویلی شي د amitosis. اوس موږ د دې خبر وکړو په دې کې کلوروپلاست دی صحیح ده او کلوروپلاست چې کوم دی هغه سرکولر کې چې کوم دی هغه ارینج تاسو ته په نظر راځي دا کلوروپلاست دی او کلوروپلاست کې د اوټر چې کوم دی د څه اگزو پلازم ورته ویلی شي او دا دننه چې کوم دی ته څه ویلی شي د انډو
پلازم ویل شي، د څه ویل شي؟ د ویل شي انډوپلازم ویل شي. دغه شانتي موږ د اوس خبره وکړو چې سایټوپلازم چې کوم دی هغه پیریپلر طرف ته سایډ طرف ته چې کوم دی څه هغه اټیچ دی. صحیح ده. دغه شان موږ اوس خبره وکړو د دې د ریزرو فوډ میټیریل. نو سټارچ کې چې کوم دی څه کېږي هغه سټور کېږي. ریزرو فوډ میټیریل چې کوم دی سټارچ کې چې کوم دی د دې ریزرو فوډ میټیریل چې کوم دی هغه سټارچ دی. صحیح ده. دغه شانتي وایي دا سایکلیک موومنټ ولیکئ ځکه چې په دې کې موږ وایي سایټوپلازم پیریفرل سایډ طرف ته چې کوم دی هغه اټیچ دی او په دې کې کروپلاست دي. کروپلاست چې کوم دی اوټر ریجن څه ویلی شي؟ ایکزوپلازم. او انډو ته دننه چې ویلی شي ته انډوپلازم. او ټونوپلاست څه شی دی؟ دا د ویکیول میمبرین دی. په دې کې کلوروفیلز دي او کلوروفیل چې کوم دی پیګمنټس دي له مختلف قسم کلر وګي. کلوروفیل A دی، کلوروفیل B او زینوتوفیلز دي. دا موږ د دې د سیل د سټرکچر خبره وکړه. په دې کې نیوکلیس دی. اوس د گروث آف تیلس چې آیا د کارا چې کوم دی گروث څنګه کېږي. نو دلته به موږ ډایګرام و چې زیاتره تاسو پوه شئ. دا ایفیکل سیلز دی، دا یې راواغستو دلته. دا ایفیکل سیلز دی، تاسو په نظر راځي دا څه دا ایفیکل سیلز یې راواغستو. په دې کې چې کوم دی څه کو ډیویژن وشو. نو ډیویژن چې کله وشو نو په دې کې چې کوم دی اوس ورته ګورئ چې په دې کې کله ډیویژن یو افر دی، دا افر سیلز دی او دا لاندې چې کوم دی څه د لوور سیلز دی. صحیح ده. نو چې کله په دې کې ډیویژنز وشو د لوور سیل چې کوم دی داسې الانګیټ شي، دی کې ډیویژن نه کېږي، دا یو نوټ جوړ کړي. صحیح ده. او دغه شانتي دا افر سیل چې کوم دی داسې کې ډیویژنز وشي، دې کې ډیویژن وشي او ټو سیل جوړ کړي. یو سیلز دا شو او یو دا شو. صحیح شو. دې کې ټو سیل جوړ شي او دا کم طرف ته د دې دا طرف چې کوم دا انټیریر طرف ته او دا چې کوم دی داسې پوسټیریر طرف ته. نو موږ اوس وایو چې په ایفیکل سیلز چې کله د دې ډیویژن وشي د یو افر دی یو لوور دی. لوور کې ډیویژن نشي کېږي او په اپر کې ډیویژن وشي نو ټو سیلز چې کوم دی هغه څه کې پروډوس کی. او په دې خوا کې چې کوم دی بیا نور سیلم جوړ کی او دغه نور سیل ته څه شي ایفیکل سیلز. صحیح ده. دا انټیریر طرف دی او پوسټیریر طرف وګورئ. نو موږ د دې خبرو وکړه چې گروث چې کوم دی د تیلس دا کم ځای کې ایفیکل سیلز کې. دا ایفیکل سیلز راغسته تاسو ته په نظر راځي. په دې کې ډیویژن وشو د دې یو افر دی او بل چې کوم دی هغه لوور دی. لوور چې کوم دی هغه الانګیټډ شي او افر چې کوم دی هغه څه شي اپر چې دی پای کې ډیویژن وشي او ټو صحیح جو دوه سیلونه چې کوم دی هغه پیدا. اوس په موږ وایو اوس چې د گروث یو ډومین ایفیکل سیل کې. صحیح ده. په دې کې کم طرف کې کېږي پوسټیریر سرفیس. اوس موږ تاسو ته خبره وکړه چې پوسټیریر چې کوم دی موږ تاسو ته چې دا انټیریر طرف ته او دا چې کوم دی دا پوسټیریر دی. صحیح ده. اوس څه وایي چې په دې کې ټرانسفر ډیویژن وشي او ټو ډاټر سیل چې کوم دی پیدا کړي. موږ تاسو ته چې ټرانسفر ډیویژن وشي خو په کم کې په اپر سیل کې ټو ډاټر سیل چې کوم دی هغه پیدا کړي. صحیح ده. بیا څه وایي چې د اپر سیل چې کوم دی د افر چې ټو ډاټر سیل پیدا کو نو افر سیل چې کوم دی تاسو ته خبر څه کوي؟ تاسو ته خبره دا کوي چې په دې کې ډیویژن وشو. سمپل لاو چې ډیویژن په دې کې وشو. صحیح ده. دا ایفیکل په دې کې ډیویژن وشو. یو اپر دی او بل چې کوم دی لوور دی. نو د اپر چې کوم دی څه کې دی د دې بیا فردر ډیویژن وشي او لوور چې کوم دی داسې الانګیټډ شي. صحیح ده. اوس تاسو دلته وایي چې د اپر سیل چې کوم دی او د لوور دغه خبره بیا کوي چې د موږ وایو د لوور انټرنوډیل انیشیل چې دا الانګیټډ شي. ودلته دا چې کوم دی دا څه شي الانګیټډ شي. بیا څه وایي چې د نوډیل انیشیل ډیوایډ ورټیکل ډیویژن وکړي وشي د 6 نواله تر د 20 پیریفرل سیلز. صحیح شو. دې بیا لیمیټډ گروث هم ویل شي. نو دې نه موږ ته دا پته ولګي دا چې دا سو چې د دې کارا چې کوم دی گروث چې کوم دی هغه ایفیکل سیلز کې کیږي. صحیح ده. اوس موږ دا ریپروډکشن خبر وکړو. نو په دې کې چې کوم دی ویجیټیټیو ریپروډکشنز کیږي او سیکشوال ریپروډکشن کیږي او ای سیکشوال چې کوم دی په دا اپسرنی په دې کې سپون. اوس موږ د ویجیټیټیو ریپروډکشن خبر وکړو. په ویجیټیټیو ریپروډکشن کې اونلی چې کوم دی څه دی ایمایلم سټارز دی. صحیح شو. ایمایلم سټار چې کوم دی ایمایلم سټار چې کوم تاسو وګورئ د دې سټار په شان دی شیپ دی. تاسو په نظر راځي داسې د ای مایلم سټار چې دی. صحیح ده. ای مایلم سټار
وې دې سټار په شانتي شیپ او دا د لوور کم نورس چې کوم موږ تاسو ته وایي د کوم ځای نه برانچ اریز کېږي نو لوور طرف ته چې کوم دی دا سیټ چې کوم دی په دې کې چې کوم دی دا ای مایلم سټار چې کوم دی هغه ډیولپ کېږي. صحیح ده. بیا اوس او په دې کې صحیح ای مایلم سټار چې بکې. صحیح ده. اوس موږ دا بلبلز خبره وکړو نو بلبلز چې کوم دی دا سټار شیپ دی یا ټیوبلیس باډي ده. تاسو ته په نظر راځي یې دا تاسو ته په نظر راځي دا څه ده دا بلبلز دی او دا چې کوم دی صحیح په رایزایډ. صحیح ده. رایزایډ کې چې کوم دی د دې ګروت کېږي نه ته دی بلبلز ویلی شي. اوس موږ دا سیکنډري پروټونیما خبره وکړو د سیکنډري نو دا تاسو ته په نظر راځي دا یو ډایګرامز دی. صحیح ده. په دې کې چې کوم دی دا څه دي پرایمري رایزایډ ادي پرایمري رایزایډ نه چې کوم دا راوتی دی. صحیح ده. ادي ته څه ویلی شي دې ته پروټونیما او دې ته ویلی شي سیکنډري پروټونیما ورته ویلی شي سیکنډري پروټونیما. اوس مونږ خبره وکړو مونږه ووایي چې ویجیټیټیو ریپروډکشن کې درې دغه دی یو چې کوم ای مایلم سټار دی. ای مایلم سټار چې کوم دی دا په لوور نوټ کې کېږي او بلبلز دی دا چې کوم دی په رایزایډ کې کېږي یا په سټیم په نوټ کې کېږي. بیا سیکنډري پروټونیما مونږ خبره وکړه دا آوټ گروت ارایز دی. آوټ گروت ارایز فرام دا کوم ځای نه د پرایمري پروټونیما نه چې کوم دی ارایز کېږي. تاسو ته مونږ ډایګرام وښایو دا پرایمري څه ده رایزایډز دی یا پروټونیما ده د دې نه چې کوم دا آوټ گروت چې کوم دی ارایز شوی نو دې ته څه ویل د سیکنډري پروټونیما. اوس مونږ خبره وکړو د سیکشوال ریپروډکشن کې نو سیکشوال ریپروډکشن کې مونږ تاسو ته خبره وکړو په دې کې څه ګلوبیولز دی. صحیح ده. ګلوبیول چې کوم دی څه ته ویلی شي دا د میل پارټ دی انټریډیم دی. صحیح ده. دا د میل پارټ دی. نو ډایګرام کې اوس مونږ تاسو ډېر ښه پوه شئ. اول چې کوم دی مونږ خبره وکړو د میل په دې کې څه دا ګلیبیولز دی. صحیح ده. انټریډیم د دې یلو ان کلر دی او مختلف قسم کې په دې کې فاټ دی او نه فاټ چې کوم دی ته پیډیسل سیلز وی. صحیح ده. پیډیسل سیلز تاسو ته مونږ وښایو دا چې کوم دی دا څه دی دا پیډیسل سیلز دی. دا پکې انټرنوډز دی خو د دې ګروت په څه کېږي نوډل سیل کوم ځای کې چې نوډز دي. صحیح ده. دا تاسو ته په نظر راځي دا څه دي دا نوډز دي. نو اوس په دې نوټس کې چې کوم دی مونږ د فیډیسل وی دا فیډیسل شو. صحیح ده. دغه شانتي اوس مونږ د شیلډ خبره وکړو نو د دې نه چې کوم دی شیلډ تاسو ته په نظر راځي دا څه دی مارګر مونږ چینج کو دا څه دی دا شیډز د شیډز او دا شیډ چې کوم دی دا 8 پوری. صحیح ده. 8 شیډ 1 2 3 4 دا چې کوم دی دا صحیح 8 دي. دغه شانتي اوس څه وایي د شیډو چې دا چې کوم دی صحیح لارج پلیټ 8 سیلز دي. صحیح ده. مونږ تاسو ته وایي چې دا شیډ دی په دې کې 1 2 3 4 5 6 7 8 شیډز دي. صحیح ده. بیا څه وایي چې د outer of each shield cell is radial out growth. صحیح ده. د دې نه صحیح آوټ گروت په کوم شی دا وړوکي کې تاسو ته په نظر داسې د ریډیل آوټ گروت چې کوم دی د دې شوی دی. اوس موږ دا شیلډ خبره وکړو اوس د مینوبریم خبره کوو. تاسو ته موږ اوس وښایو چې دا څه بګې څه دي مارکر موږ چینج کو دا چې کوم دی دا به کې مینوبریمز دي. دا څه دي دا به کې مینوبریمز دي او دا مینوبریم چې کوم دی دا څه نه را شوي دي د پرایمري دا تاسو ته په نظر راځي دا څه دی پرایمري کیپیچولا دی. مینوبریم د کوم ځای نه را شوي دی پرایمري کیپیچولا نه چې کوم دی را شوی دی پرایمري کیپیچولا نه او د دغې پرایمري کیپیچولا چې کوم دی بیا سیکنډري چې کوم دی هغه را شوي د سیکنډري تاسو ته په نظر راځي دا شیپ ډایګرام کې نو دې نه بیا چې کوم دی سیکنډري کیپیچولا را شوي ده. نو دا موږ د څه خبره وکړه د ګلیبیول خبره وکړه چې آیا پیډیسل سیل څه ته وایي دا به کې پیډیسل سیل بیا به کې شیډز و د پیډیسل نو شیډ تاو شوی دی د 8 او په دې کې بیا څه مینوبریم دی. دا مینوبریم د کوم نه راس کېږي د پرایمري کیپیچولا نه دغه مینوبریم چې کوم دی هغه ایرایز کېږي.
بیا دغه شانتي انتریډیل فیلمنټس د بکی مختلف قسم کې تاسو ته په نظر دا انتریډیل فیلمنټ چې کوم دی دا د پرایمري او د سیکنډري کیپیچول نه ارایز کیږي. انتریډیل فیلمنټ چې کوم دی دا د پرایمري او سیکنډري کیپیچول نه ارایز کیږي. یا انترازایډ چې کله میچور شي نو ایکوال سټرکچر جوړ شي دا سه انترازایډ. نو دا موږ دا میل خبره وکړه دا میل کې د سو د ګلوبیولز. وس موږ دا چې ګلوبیول چې کوم دی دا څنګه ډیولپ کیږي نو په ډایګرام کې به وګورو چې دا څه دي نوډز دي او په دې نوډ کې چې کوم دی ډیویژن وشو یو اپر سیلز دی او بل چې کوم دی لوور سیلز دی. دا لوور سیل چې کوم دی سي الانګیټډ شي صحیح دا او دا اپر سیل چې کوم دی اپر سیلز صحیح شو د چې کوم دی یو فیډیسل جوړ کی صحیح دا او دا څه دا افیکل زین. اوس په موږ وایو په دې کې چې دا انټر نوډز دي دا نوډز دي د دې نه چې کوم دی دا څه شیټ تاو شو دا به کې پرایمري کیپیچولا ده صحیح ده. دغه شان موږ ته ډیولپمنٹ اف د ګلوبیول خبره وکړو نو په دې کې موږ تاسو ته وایو چې په دې کې دلته اوس ګورئ چې د لوور سیل انټرنوډر د میډر د دینه ډایګرام کې ځان پوره کې چې په دې کې چې کوم دی سو په دې کې 8 سیلز دي او دغه 8 سیلز چې کوم دی هغه په 3 لیر کې چې کوم دی د شوی دي 3 لیر کې او 3 لیر چې کوم دی کم دی په کې 8 سیل هغه د دریونه او نه چې کوم دی دا لوور چې کوم دی د اوټر لیر چې کوم دی هغه شیټس دی د تاسو په نظر راځي دا شیټ چې کوم دی د 8 سیل نه چې کوم دی راشه د اوټر. بیا د میډل خبره وکړي نو میډل چې کوم دی هغه د مینیوبریم د تاسو په نظر راځي دا مینیوبریم دی بکی دا هم د 8 سیل نه چې کوم دی هغه راشه د څه دی مینیوبریم ویل شي. دغه شان موږ دا پرایمري کیپیچولا خبره وکړو د ټول نه دنه لیر چې کوم دی هغه د 8 سیل نه چې کوم دی هغه راشه دی او دغه انر سیل چې کوم دی اسه دی هغه د پرایمري کیپیچولا چې کوم دی څه شو 8 سیل کې موږ تاسو دا خبره وکړو دینه موږ ته دا معلومه شو چې موږ وویل تا چې په دې کې چې کوم دی 3 لیر دی او دغه 3 لیر کې 8 سیلز دی او انلی چې کوم دی څه دی او انلی چې کوم دی شیټس دی تاسو په نظر راځي او دا شیټ چې کوم دی د 8 سیل نه راشي د اوټر. بیا میډل چې کوم دی هغه څه دی میډل کې مینیوبریم چې کوم دی د 8 سیل نه څه شو جوړ شوی. دغه شانتي موږ دا پرایمري کیپیچولا خبره وکړو دا پرایمري کیپیچولا دام دا 8 سیل نه چې کوم دی هغه راشي دا ډیولپمنٹ اف ګلوبیول خبره موږ وکړه. وس موږ دا نیوکلیول خبره وکړو په دې کې پیډیسل سیلز دی اوګونیم دی ټیوب سیلز دی او کورونا ده. ډایګرام کې ګورئ دا چې کوم دی دا نوډل سیلز دی کې داسې دا فیډل سیلز دی دغه شان د دینه یو سټاک راشي دی د سټاک ویل شي د سټاک نه چې کوم دی بیا یو ټیوب راشي دی دا ټیوب د څه ویل شي مختلف قسم کې ټیوب چې کوم دی 5 ټیوب راشي د ټیوب سیل ویل شي دغه ټیوب سیل چې کوم دی هغه نه پس کورونا دا 5 سیل دا مونږ د څه خبر د نیوکلیولز په دې کې فیډیسلز د دې ته سټاک ویل شي اوګونیم دی بکی ټیوب سیل چې کوم دی هغه 5 دي صحیح دا او کورونا چې کوم دی هغه 5 دي تاسو ته په نظر راځي دا 5 دي دا کورونا دي دغه شان دا بکی څه دي دا چې کوم دی دا ته ټیوب دي دا 5 چې کوم دی راشي او دا څه دي دا بکی سټاک دی او دا بکی فیډیسلز دی او دا کم ځکه او مون خبرو وکړو د وس دا ګلوبیول چې کوم فیمیل پارت دا ولا پاسي او نیوکلیول چې کوم دا بلاندې طرف ته صحیح دا. وس مونږ دا خبره وکړو د ډیولپمنٹ اف نیوکلیول چې کوم دی هغه څنګه ډیولپ کیږي هغه د 3 سیلز نه صحیح دا 3 سیلز نه. وس په مونږ خبره کوم دلته تاسو وګورئ دا مونږ وس دا نیوکلیول خبره کوو د فیمیل چې کوم نیوکلیولز دا خبره کوو نو په دې کې چې کوم دی دا نوټ چې کوم دی موږ راوغستو تاسو په نظر راځي صحیح ده دې کې موږ یو نیوکلیر انیشیل راوغستو دغه نیوکلیر انیشیل چې کوم دی هغه 3 سیل ته چې کوم دی د دې ډیویژن وشي دا سه 3 سیلز یو اپر سیل دی بل چې کوم دی هغه میډل سیل بل چې کوم دی لوور دی. نو دا لوور سیل چې کوم دی دا څه جوړ کی پیډیسل سیل جوړ کی دا میډل چې کوم دی دا په خپل ځای د ډیویژن ورسته کو او د اپر چې کوم دی سټاک جوړ کی او اوګونیم جوړ کی صحیح ده دا یاد ساتئ. دا اغینه پس چې کوم دی بیا چې چل وشي دغه مونږ چې تاسو د میډل کم سیلز وي میډل سیل چې کوم دی هغه 5 ته چې کوم دی هغه 5 پیریفرل سیل چې کوم دی جوړ کی او دغه 5 پیریفرل چې کوم دی بیا څه جوړ کی یو ټیوب جوړ کی صحیح ده
او دغه ټیوب باندې لپاس بیا کورونا جوړ کړي. نو دا څه دی ډیولپمنټ آف نیکیول خبره موږ وکړه چې د نیکیول چې کوم دی دا څنګه ډیولپ کیږي. صحیح ده. نو موږ خبره دا وکړه، اوس بیا کوو چې سرسري ته بیا وایو چې دا چې کوم دی په نوډل سیلز دی. صحیح ده. دا یو سیل راغست د دې کې چې کوم دی ډیویژن وشي 3 سیلز. دغه 3 سیل چې کوم دی دا لوور چې کوم دی دا پیډیسل سیل جوړ کی، دا میډل چې کوم دی دا څه جوړ کی 5 سیل پیریپرل، او دا اوټر چې کوم دی صحیح ده دا افر سیل چې کوم دی هغه اوګونیم چې کوم دی هغه جوړ کی. صحیح ده. دغه شانتي اوس موږ د ډیولپمنٹ اف نیکیول خبره وې دي کوم چې 3 سیل جوړ کی. دغه 3 سیل چې کوم دی صحیح شو، نو د لاندې چې کوم لیرو موږ داسې الانګیټډ شي، په دې کې ډیویژن نشي، او میډل سیل چې کوم دی دې کې ورټیکل ډیویژن وشي او 5 شیټ چې کوم دی هغه جوړ کی. دغه شانتي د ټرمینل سیل چې کوم دی موږ وې یا افر سیل چې کوم دی هغه مدر اوګونیم جوړ کی، او دغه چې کوم دی یو سټاک جوړ کی. صحیح ده. بیا موږ وې چې دغه 5 دغه جوړ کی کورونا. صحیح ده. نو موږ د ډیولپمنٹ اف د نیکیول خبره وکړه. اوس موږ فرټیلایزیشن ګورو. فرټیلایزیشن کې موږ تاسو ته دا وایو چې په دې کې موږ وی چې دا ټیوبز جوړ کړل. دا تاسو په نظر راځي دا مختلف قسم ټیوب، دا ټیوب چې کوم دی څه شي رپچر شي، او دې ته چې کوم دی دا میل دا سپرم چې کوم دی هغه انټر شي او یو تیک وال جوړ کی، او دې ته څه ویل شي دې ته ویل شي زایګو سپور ویل شي. دغه زایګو سپور چې کوم دی دا یو تیک وال جوړ کی او ریلیز شي. صحیح شو. دا یو تیک وال چې کوم دی هغه جوړ کی. صحیح ده. بیا هغې نه پس چې کوم دی دې کې میاسیس وشي. میاسیس چې کله وشي نو په دې کې چې کله میاسیس وشي نو 4 هیپلاید نیوکلیای جوړ کی. چې کله 4 هیپلاید نیوکلیای جوړ کی نو 3 چې کوم دی تاسو ته دې کې میاسیس وشو، دا څه ته ویل شي لینټیکولر سیلز ویل شي، او دې ته ویل شي ډي جنریټډ نیوکلیای. دا 3 چې کوم دی ډي جنریټډ نیوکلیای شي. صحیح ده. او دا 1 چې کوم دی لینټیکولر سیلز، په دې کې بیا څه وشي فردر ډیویژن وشي. نو یو چې کوم دی څه جوړ کی یو رایزایډل انیشیل جوړ کی، او بل چې کوم دی څه جوړ کی رایزایډل انیشیل، او دا بل چې کوم دی پروټون نیمل انیشیل چې کوم دی هغه جوړ کی. دا موږ څه وکړه د فرټیلایزیشن ان جرمینیشن اف اوسپور خبره وکړه. اوس موږ تاسو ته بیا دوباره دا لیکچر ریپیټ کو چې آیا دا لیکچر چې کوم دی ډیر زیات ګران هم دی، کله په دې تاسو سوچ وکړئ نو ان شاء الله ډیر ایزی هم دی. موږ خبره وکړه د کارا. موږ وې چې کارا چې کوم دی دا په فرش واټر کې. صحیح ده. دا شانتي موږ وې چې دا چې کوم دی په دې کې رایزایډ دی چې هغه سبسټریټم ته اٹیچ دی، په دې کې نوډز دی او انټرنوډ. نوډ چې کوم دی دا غي نه برانچ چې کوم دی ارای شوی دی، او انټرنوډ چې کوم دی هغه سره د ډیسټنس بټوین د دوو نوډ په منځ کې چې کوم دی هغه سره د انټرنوډ دی. دغه شان موږ خبره وکړه په دې کې برانچز دی، یو لانګ برانچز دی چې هغه انلیمیټډ ګروت کوي. صحیح ده. بل چې کوم لیمیټډ د دې سټاپ چې اپ سټاپ کیږي دا گروت نو هغه ته څه شي لیمیټډ گروت، بل چې کوم دی دا انلیمیټډ گروت. بل بیا موږ خبره وکړه د کارټیکس. کارټیکس ته ویل شي چې کله په نوډز باندې یو کور شیټس دي هغه ته موږ ویل شو کارټیکس. بیا موږ د سیل سټرکچر خبره وکړه. موږ سوي چې دا یونی نیوکلیټډ ینګ کې چې کوم دی پای کې ویکیول نشتی، خو میچور چې کوم دی پای کې څه دي ویکیول چې کوم دی هغه موجود دی. په دې کې کلوروپلاست دی، او کلوروپلاست چې کوم دی هغه اگزوپلازم دی او انډوپلازم دی. دغه شانتي موږ خبره وکړه چې د دې ریزرو فود میټیریل چې کوم دی هغه سټارچ دی. صحیح ده. د دې سایکلیک موومنټ ولې دی ځکه چې په دې کې پیریپرل طرف ته سایټوپلازم دی. صحیح ده. بیا موږ د گروت خبره وکړه. موږ گروت خبره وکړه چې په دې گروت چې کوم دی کوم ځای کې کیږي د دې گروت د دې پوسټیریور سرفیس ته. صحیح ده. چې کټ شو دا هغه 2 ډاټر سیل جوړ کی، 2 ډاټر سیل جوړ کی. صحیح ده. چې کله 2 ډاټر سیل چې کوم دی موږ ډایګرام کې تاسو پوه کو 2 ډاټر سیل چې کوم دی یو اپر سیل زو، بل چې کوم دی لوور چې کوم دی هغه الانګیټډ شي، او اپر چې کوم دی دا غسو ډیویژنز وشي. صحیح ده. دغه شانتي د دې گروت په کوم ځای کې په افیکل سیلز کې کیږي. صحیح ده.
بیا موږ خبره وکړه د ریپروډکشن پرې ریپروډکشن ویجیټیټیو چې کوم دی یو ایمایلم سټارچ دی چې هغه سټارچ غوندې شیپ سي ګورئ تاسو په نظر راځي. او بل موږ خبره وکړه د بولبلز او دا داسې دي ایمایلم سټارچ چې کوم دی دا په لوور نوټس کې او بولبلز چې کوم دی هغه سټارچ شیپ دی یا ټیوبلس باډیز ده تاسو ته په نظر راځي. صحیح ده. دغه شانتي موږ د سیکنډري پروټونیم خبره وکړه چې کله د پرایمري رایزایټ نه یو آوټ ګروث چې کوم دی هغه آوټ ګروث چې کوم دی ایرای شي او دغه آوټ ګروث ته څه ویلی شي پروټونیم یا دغه پروټونیم ته ویلی شي سیکنډري پروټونیم. دغه شانتي د سیکشوال ریپروډکشن کې د میل پارټ موږ وګورو د ګلیوبیولز. نو موږ وایو چې د میل ګلیوبیولز چې کوم دی په دې کې چې کوم دی یو پیډیسلز دی او دا پیډیسل داسې د نوډ نه راس کېږي. نو موږ وایو چې په دې کې داسې دی فیډیسلز دی او د دې نه یو شیټ چې کوم دی راشي دی او هغه شیټ سیل چې کوم دی هغه راشي او شیټ سیل چې کوم دی سو دا ایډس دی. دغه شانتي په دې کې دا پرایمري کیپیچولا ده او دغه پرایمري کیپیچولا چې کوم دی بیا څه سیکنډري کیپیچولا راشي شوی ده یا او تاسو ته په نظر راځي دا بلو کلر کې دا څه ده دا چې کوم دی مینوبریمز دی. صحیح ده مینوبریم. نو داسې ویجیټیټیو ریپروډکشن اوس موږ د پرایمري خبره وکړه په دې کې بیا انتریډیل فیلیمنټس دي دا تاسو ته په نظر راځي داسې د انتریډیل فیلیمنټس دي. بیا موږ د انترایزایټ خبره وکړو چې د دې کویل سټرکچرز دی. صحیح ده. بیا موږ چې د ډیولپمنټ اف ګلیوبیول څنګه کیږي چې د دې ډیولپمنټ څه کیږي دا اول خبره ده چې ایفیکل سیلز دي دغه د ایفیکل سیل ډیویژن وشي یو اپر دی بل چې کوم دی لوور دی. موږ تاسو ته وی چې دا لوور چې کوم دی داسې الانګیټډ شي او د اپر چې کوم دی هغه پیډیسل سیل جوړ کړي. د هغې نه فست چې کوم دی دغه پیډیسل سیل نه یو شیټ تاو شي او دغه شیټ ته چې کوم دی یو شیټ چې کوم دی هغه تاو شي دغه شیټ ته چې کوم دی موږ څه وایو شیټ سیلز وایو. او بل خبره دا ده موږ تاسو ته وی چې په دې کې ټولو کې درې غټ لیرز دي او دغه درې غټ اوټر میډر او انر. نو موږ خبره وکړه چې اوټر لیر چې کوم دی ایټو دا د شیټ سیل نه جوړ دی د اوټر د اټ نه. صحیح ده. دغه شانتي بیا چې کوم دی میډل لیر دی نو میډل لیر چې کوم دی هغه مینیوبریم دی هغه هم د ایټ سیل نه جوړ دی دا تاسو ته په نظر راځي داسې دا مینیوبریم دی چې دا هم د ایټ سیل نه چې کوم دی هغه جوړ دی. بیا موږ خبره وکړه چې پرایمري کیپیچولا د انر لیر دی دا هم د اټ سیل نه چې کوم دی جوړ دی نو هغه ته پرایمري کیپیچولا وایي. پرایمري کیپیچولا د په سینټر کې تاسو ته په نظر راځي دا سره پرایمري کیپیچولا. څه دا موږ د ډیولپ. اوس د نیکیول خبره وکړو په دې کې پیډیسل سیلز دی دا به کې څه دی پیډیسل سیلز دی. بیا پیډیسل سیل نه ارایشیډ سټاک دی دغه سټاک نه بیا د 5 ټیوبیول سیل چې کوم دی هغه آرای شي د تاسو په نظر راځي 1 2 3 4 5 د ټیوب سیل چې کوم دی آرای او دغه ټیوب سیل نه چې کوم دی بیا کرونا هغه هم 5 سیلز دی 1 2 3 4 5. صحیح ده. او د دې ډیویژن چې کوم دی څه کېږي هغه په نوټ کې انټرنوټ کې د سره کېږي. نو صحیح ده. دغه شان د فیمیل پارټ چې کوم دی نیکیول دا بره طرف ته او د میل پارټ ګلیوبیول چې کوم دی که طرف ته. اوس موږ خبره کوله ډیولپمنټ چې د دې ډیولپمنټ څنګه کېږي نو تاسو پته ده موږ خبره وکړه د نوډ د دې موږ یو نوډل سیلز راواغستو دغه یو سیل دی دې ته ویلی شي نیوکولر انیشیل ورته ویلی شي چې هغې ډیویژن وشي دریو سیلونو ته. اوس دغه درې سیلونه چې کوم دي د لوور چې کوم دی دا څه شي د دې نه پیډیسل جوړ شي الانګیټډ شي. د میډل چې کوم دی د دې وروسته خبره کوو او دا اپر چې کوم دی د هغې نه اوګونیم چې کوم دی هغه جوړ شي اوګونیم. دغه اوګونیم چې کوم دی اوس وشو. اوس موږ د میډل خبره وکړو نو دا 5 پیریپرل سیل ته څه شي د دې ډیویژنز وشي. دغه 5 پیریپرل سیلز چې کوم دی د هغې نه څه جوړ شي ټیوب سیل د دې نه جوړ شي او پیډیسل په خپل ځای موږ وایو چې دا د لوور سیل نه او دغه پیډیسل سیل نه چې کوم دی 5 سیل چې کوم دی د دغه ټیوب سره اټیچ شي هغې ته څه کرونا. اوس موږ خبره وکړه بیا د فرټیلایزیشن څنګه کېږي. فرټیلایزیشن کې دا ټیوبز دي دغه ټیوب چې کوم دی څه شي هغې نه سټلټ جوړ شي سیلټ. صحیح ده. دغه شانتي هغه چې کوم دی یو تک وال جوړ شي چې کله ورته د میل دا سپرم راشي هغې نه زایګوسپور او دغه زایګوسپور نه یو تک وال جوړ کړي د هغې نه پس چې کوم دی دغه تک وال
نه پس چې کوم دی میاسیس به کېږي 4 نیوکلیای 1 نیوکلیای دا دې ته څه لینټیکولر سیلز ویلی شي او د 3 ته ویلی شي د دې ډي جنریټډ نیوکلیای دا تی ختم شي. دغه یو سیل چې کوم دی لینټیکولر سیل چې کوم دی هغه د ډیویژنز وشي، یو جوړ کی رایزایډل انیشیل او بل چې کوم دی جوړ کی پروټونیمیل انیشیل چې کوم دی هغه جوړ کی. نو دا زموږ لیکچر بار بار تاسو دا ریپیټ کړئ ځکه دا انتهایی مشکل لیکچر دی. صحیح ده، انتهایی ټولو ال جی کې چې کوم ټولو زیات ګران لیکچر چې کوم دی هغه دا دی دا بار بار چې کوم دی هغه ریپیټ کوي، کوم دی نه پوهېږي زموږ نه کمنټ کې کوېسچن وکړئ. نو تھینک یو، جزاک الله.